بسم الله الرحمن الرحیم. موجوده لاکډاون او د بازارونو بندش که یو طرف ته د غریب ولس ملا ماته کړې ده، نو بل طرف ته د روزګار سره ریلیټډ کم کاروباري خلک چې دی هغه هم د لوی پریشانۍ سره مخامخ دي. دا وخت د سب ډیویژن بریکوټ د ګیس سره ریلیټډ تاجر عزیز الله چې د بریکوټ جنرال سیکرټري هم دی، دا روزګار چې دی د ډیر وخت راسي کوي. د دې نه مخکې هم کرایه کم بندش و هغه د ټول سواد لپاره و، هغه بندش چې و نو هم د هغې نه بعد د دې دکاندارانو لپاره د پیکیج اعلان شو. اوس که یو طرف ته د بجلۍ بېشماره بیلونه دي، نو لوی لوی کرایانې دي. دغه رنګې د دوی سره چې کم ګودامونه دي د هغې کرایانې دي، کم چې د دوی سره سوزکي دورب کوي د هغې سره دوه کسان هم د دوی سره په روزګار دي. د دوی په یو دکان کې هم درې کسان چې دي هغه د غریبو خلکو بچي دي چې هغه هم د دوی سره په روزګار دي. دوی نه شاته چې څومره فیملی ده د دوی خپله هغه دا وختي متاثره شوې ده. په دې ټول صورتحال به مونږ د عزالله کورونو که سپید پوش دي که غریب خلک دي ټولو له د ملا تیر څونه تاوان وخت څومره فیملی کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دل باچا ستاسو او د ستاسو د ټیم ډیره مننه او ډیره چې تاسو موږ په موجوده وخت کې د ایل پی جی کار مونږ کوو، نو پر سلنډر موجوده حکومت 39 روپۍ ریټ د کمیدو اعلان وکړو. نه خو په کار حکومت له دا وه چې کم از کم د لاک ډاون نو د خلکو سره زاړه سټاکونه پراته ول، په هغې کې هر سړي 600-500 روپۍ پر سلنډر تاوان وکړو. اوس مونږ اینو ګورو چې بیا ریټونه خبره دي، نو کم از کم کار ده چې یاره اعلان یې ورکړو چې د زوړ مال له ټایم ورکړي. عزیز الله دا راته هم وایي چې د بریکوټ ریډ یونین کې د په اهه موده باندې تعینات دا وخت نور دکاندارانو هم دا ډیمانډ و چې یاره کرایانې به وانخلي، خو دلته کې کم خلک چې کرایانې اخلي هغه هم په بحران کې دي. یوازې غریب نه د دې نه شاته چې کم نور خلک دي هغه که د مارکیټونو مالکان دي هغوی هم د یو بحران سره مخامخ دي. آیا تاسو دا ګڼئ چې صوبایي حکومت ته په دې حواله هم اقدامات وکړي؟ نو موږ د صوبایي حکومت ته هم سترګې درکولې. اوس ما اورېدلي دي چې یاره هغوی ټول نسیه وړي، د چا سره پیسې نشته، نو تاسو دغه څنګه مینج کوئ؟ دغه نسیه ګاهکونو ته ورکوئ؟ دغه څه طریقه کار دی؟ یاره جی اوس چې هغوی راشي په سلنډر لاس کې دي او مونږ ته خو هم بهرحال په دې وخت کې کم زه چې د خپل کاروبار ته ګورم نو 10 लाख روپۍ زمونږ د کپنو په مونږ راواغوښتې او هغوی په بار بار لکه دغه کوي اطلاعګانې چې یاره مونږ وایو چې کله مارکیټ کو ولاړ شي سیټینګ وشي هلته 2-2.5 غنټې ټایم په هغې کې خو نه د مارکیټ نه ریکوري کېږي، خو چاته تو کال کې چاته وینا کوي نو هغه یاره سشتی نه. خو بس هغه کم 200 سلنډر یې مونږ کوزولې هغه 50 ولر رالي، که 100 یې کوزولې هغه 30 ولر رالي، خو صرف حکومت نه زمونږ ښه کافي تمه چې انشاءالله حالات سیټ شي که خیر وي. عزیز الله دا راته هم وایي چې دا ریلیف چې تاسو څنګه وایي چې د 10 نه 12 پورې 2-2 غنټې ټایم دی کې هېڅ هم نه کېږي. تاسو څه ګڼئ چې دې له سیټ اپ جوړ کړي دا د کم سے کم ټایم بړاو شي؟ نو چې ټایم بړاو شي د دې سره به کاروباري حالات هم سیټ شي، ریکوري به هم په مارکیټ کې ښه کېږي، مونږ به یې مخکې ارینجمنټ کوو نو انشاءالله شي. او بس د حکومت د عوامو د تحفظ دپاره د اقدامات کړي دي، خو بهرحال چې مزید مالي امداد وشي نو ډېره به ښه انشاءالله. دا راته ووایه چې دا میاشت خو تېره شوه، را روانه میاشت چې ده دې کې تاسو بیلونه هم ورکړل، د دکانونو د ګودامونو کرایانې هم تاسو ورکړې، را روانه میاشت د کرایانې نو دا به څنګه مینج کوئ؟ دې له څه ستاسو په ذهن کې څه دي؟ زمونږ په ذهن کې خو دا خیال دی چې یاره کمه راتلونکي واس حکومت 14 تاریخ ښوولی دی، د هغې پورې د ځینې مالکانانو ریکوري کړي د هغې څه دي چا نه دي هغې چا مواب کړي
کم موږ خپل مالکان ته وایو دا 14-15 ورځې تاسو موږ ته صبر وکړئ د هغې نه بعد که مارکیټ لږ ریل پیل وشوه او د هغې نه بعد که موږ څه ارینجمنټ وکړو تاسو ته به انشاءالله موږ درکړو. بل لا که د حکومت د طرفه څه تعاون وشي هغه وله څه طریقه کار کېږي نو هم بهتره ده. به حیثیت عزیز الله یوازې څومره تاوان سره د دې 20-25 ورځو مخامخ شو؟ تاسو ته خپل څونه تاوان یاره زما به او داسې د ریټ د خطو د وجې د ریټ د خطو او د کوزېدو د وجې نه چې یکدم حکومت 39 روپۍ پر کې چې اعلان وکړو بیا خو نن سوشل میډیا ده د هر سړي په لاس کې دغه دی او هر سړي زنګ سره تکرار کړی په دې کې هر قسمه دغه موږ له راغلی هغه تاوانونه برداشت کړي دي. داسې که نور اخوا دېخوا وګورې نو تاوان خو که داسې پسې حساب کوي نو لکونو ته دي ولې چې په مارکیټ کې زنګ د دکاندارانو سره پیسې بلاک شوې د حکومت خو د دې موجوده حالاتو مطابق ډېر یو داسې حالاتو کې وکړو په داسې ټایم کې چې یاره مرض یې پیلاوېدو طرف ته پرې نه ښودو او هغې خو موږ د حکومت که هر څونه